الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع محترم المقام گرامی قدر زمان استاد سعودی علاقه دمندر دخل خیر و دام عزو تطول عالمان مشر حضرت مولانا ابراهیم اللہ جان صاحب دامت فی الجنون اور دی مجلس کے ناس دیر خلی درانا علماء کرام اور دی مجلس کی دا اللہ دا قرآن پا مینہ کرا ونشو مسلمانان رونو
نن ستاسو د بچو د قرآن خوشحالي الله تاسو ته وښودله. د اولاد په خوشحالۍ کې د ټولو نه عظیمه خوشحالي دا د اولاد حامل قرآن جوړېدل دي. د ټولې دنیا نعمتونه او دولتونه یو طرف ته که او د قرآن کریم دولت بل طرف ته. چې هر نعمت ورسره و خو قرآن ورسره نه و، دا سړی مسکین دی، دا غریب دی، دی قابل رحم دی. چې هېڅ ورسره نه و، لکه د بلال غوندې د پردي کلي نه راغلی، په رنګ ښایسته نه، په ژبه کې لکنت، قبیله نه، نسب نه، هېڅ څوم نه، خو چې قرآن ورسره دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د لیلة المعراج نه راواپس شو، فرمایي ورته بلال انی لسمعت خفقا علیک فی الجنه. ته چې سحر د تهجد د اذان له راځې، نو دا حبشي والا په وجود درانه، نو دوی په ځان پسې د خپې راکاږي. نو ستا د دې خپو کشا زه پېژنم چې دا بل څوک نه دی را روان، په تکه توره تیاره کې ستا د خپو د کشا نه زه معلوموم چې دا بلال روان دی. نو هغه بلال په الله دومره ګران دی. یو روایت کې راځي چې یو ورځ حضرت بلال رضی الله عنه اذان نه و کړی د سحر، سبا کېدو نه شپه تېره شوله، د معمول مطابق خلقو صحابه کرامو آرام هم وکړو، تهجد هم وکړل، شپه تېرېږي نه، سبا کېږي نه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو کس راغی، د الله حبیبه سحر کېږي نه، د شپه خو ډېره زیاته اوږده شوه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حیران شو. الله رب العالمین جبریل امین علیه السلام راولېږه او د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي زما محبوبه تاسو ګیله کوئ چې الله سحر نه راولي، زه به سحر څرنګې راولم چې ما د بلال د ژبې الله اکبر نه یې اورېدلی. دا هغه حضرت بلال دی رضی الله عنه. د دین د برکته، د قرآن د برکته الله رب العالمین ورته دومره لوړ مقام نصیب کو. نبی علیه السلام مبارک فرمایي په جنت کې مې د بلال د خپو آواز واورېدل. نو تپوس مې وکړو د حضرت بلال نه، بلال انی لسمعت خفقا علیک فی الجنه، ستا د خپو کشان په جنت کې واورېدل. حضرت بلال رضی الله عنه نه مې تپوس وکړو چې ته کوم عمل داسې کې چې الله ته ډېر محبوب دی؟ وی فرمایل د الله حبیبه ما ته خو نه دی معلوم، البته یو عمل همیشه کومه، کله چې هم اودس وکړم هغې نه وروسته 2 رکعته لمونځ خامخا کوم، تحیة الوضوء کومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل او کنه د دغې عمل د وجې نه الله رب العالمین تا ته په جنت کې سبقت در نصیب کړی. لوی نعمت دی او لوی دولت دی د الله کلام او د الله قرآن. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په زمانه کې یو سړي قسم وخوړ، اولاد یې نو، الله رب العالمین ورله اولاد ورکړ. لور دا یې پیدا شوله، د ډېر زیات خوشحاله شو او د ډېرې زیاتې خوشحالۍ د وجې نه یې دا خپل دواړه لاس اوچت کړل. الله زما دې په تا باندې قسم وي چې دا لور مې پېغله شوله او دا مې ودوله، د دنیاوي جهان ټول نعمتونه به ورسره لیږل. لور یې چې پېغله شوله او د رخصتۍ وخت یې راغی، دې د یو عالم نه تپوس کوي چې د دنیاوي جهان ټول نعمتونه به زه څنګه راغونډوم. د بل عالم نه تپوس کوي او دا یې پکې وویلي دي چې کوم ما دې لور له د رخصتۍ په وخت کې د دنیا ټول نعمتونه ونه کړل، نو په ما دې زما بیبي طلاق ده.
خطرناک قسم خوړلی دی چې کوم عالم لذي تپوس دی نه کوي هغه ورته جواب ورکوي چې د دنیا ټول نعمتونو ته د قسم خوړلی دی بس را غونډی به د دې سره به په رخصتي کې لیږي هغه به ستا دا قسم دا په ځای کېږي او که نه دغسې دې دا نور ولېږله د ټولې دنیا سره زر د ټولې دنیا سپین زر د ټولې دنیا درهم او دینار او اشرفۍ د ټولې دنیا ملغلرې او جواهرات او قیمتي څیزونه دا په د دې سره په رخصتۍ کې ونه لېږل نو بس بیبي در باندې طلاق دی حیران شو یا الله دا به څه کېږي دا خو د هېچ چا په اختیار کې هم نه ده چې د ټولې دنیا سره زر او سپین زر او مالونه او دولتونه او کرنسۍ او روپۍ دا راجمع کړي دا د چا په طاقت او په اختیار کې ده ځمکه کې دننه دنیا ذخایر دي اوبو کې دننه دنیا ملغلرې دي هغه به څنګه راغونډوم امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ته راغی دا سړی او د دې مسلې تپوس کوي ما نه داسې قسم د خولې نه وتلی دی اوس به څه کومه ورونو یاد ساتئ د طلاقو د الفاظو په ادایۍ کې به ډېر احتیاط کوئ دا د ټوکو شی نه دی دا د ګپ شی نه دی الله رب العالمین ته په ټولو جایز څیزونو کې د ټولو نه ناخوښه څیز دا خپله بیبي پرېښودی کور رانیږي ورسره انسانان جدا کېږي په خپل آپس کې د ښځې او د خاوند ترمنځ چې معمولي خفګان راشي هغه د بچو په تربیت باندې اثر انداز کېږي بچي بد اخلاقه جوړېږي نو چې دا جدایي راشي بچی د مور د سوري نه لرې شي بچی د پلار د سوري نه لرې شي د سبق وخت دی د تربیت وخت دی او هغه په دې جنګونو په دې جګړو کې تیر شي د دې وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم عند الله خیرکم لأهله پتاسو کې د ټولو نه بهترین او محبوب الله تعالی کس دی څوک چې د خپل کور والو سره ښه سلوک کوي وانا خیرکم لأهلي او زه د خپل کور والو سره د ټولو نه غوره سلوک او ښه سلوک سره کوم نو د خپلو بیبیانو سره په کور کې ښکلی ژوند تېروئ وعاشروهن بالمعروف بیبیانو سره په کور کې ښایسته ژوند تېروئ ناکام کوئ گزاره کوئ زنانو ته حکم دی تاسو د خپلو خاوندانو د هغې فرمانبردار جوړې شئ قانتاتن جنتی زنانه هغه ده چې دا د خپل خاوند فرمانبردار دی کومه زنانه چې په ناجایزه او ناروا خبره د خپل خاوند نه خفه شوه قرآن کریم ورته ناشزه ویلې ده چې تر څو پورې دې خپل خاوند رضا کړی نه وي د الله د طرف نه په دې لعنت وږي مونځ نه قبلېږي روژه نه قبلېږي تلاوت نه قبلېږي عمره نه قبلېږي حج نه قبلېږي زکات نه قبلېږي عبادات نه قبلېږي قانتاتن جنتی زنانا الله قرآن کې نخ خودلې ده هغه ده چې دا به د خپلو نارینه‌و فرمان برداري کوي او که نارینه په خوی باندې تریخ وي غوسناک وي او دا د هغه په دې تریخ خوی باندې صبر کوي هغه غریب دی او دا ښځه د خپل خاوند په غریبۍ باندې صبر کوي د هغه سره نږدې د لاس اخلاص ورسره کوي کنډه کړنه ورسره کوي د پردې انتظام کوي سالي ورله سادي د کور نور کار روزګار ورسره کوي نو حدیث مبارک کې راځي کومه زنانه چې د خپل خاوند په خدمت ستړې شوه دې صبر وکړ د هغه په تریخ خوی باندې صبر وکړ د هغه په غوسې باندې صبر وکړ د هغه په غریبۍ باندې صبر وکړ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغی زنانہ مبارک ډیر لوی زیر را لګلې ده. فرمای من ماتت صابرة محتسبة على بعلها، آغا زنانہ چې هغه صابر وي، صبر کوي، د الله د رضا لپاره صبر کوي، په خپل کور کې خپل بچو ته صبر کوي، خپل نارینه ته صبر کوي، خپل غریبۍ ته صبر کوي، او دا مړه شوله اگر خدا په خپل کور په خپل کټ او بستر باندې وفات شوی وي، بلغها الله منازل الشهداء وان ماتت على فراشها، دې له به الله د شهادت رتبه نصیب کړي. نارینه چې بیا دی او د خپل کور د خپلو زنانو سره حسن سلوک کوي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خاوند چې خپلې بیبي ته خپلو بچو ته نوړی مخې ته کېږدي، دا د ده لپاره داسې حسابېږي لکه صدقه فی سبیل الله. زوی چې کله خپل مور او خپل پلار ته تیاره نوړی مخې ته کېږدي، مزدوري کړې ده، ملازمت یې کړی دی، زمیندارۍ کړې ده، مسافري کړې ده، دوکانداري کړې ده، ګټه وټه یې راوړله، په هغې باندې وړه، چیني، غوړي، دال او دا سیزونه چې کور ته راوړل د خوراک د څښاک دپاره، نبي علیه السلام فرمایي چا چې په خپل مور په خپل پلار باندې خپلې پیسې خرج کړلې، دا الله رب العالمین ته د هغې مال نه ډېر زیات محبوب دی کم مال چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق په بدر او احد په جهاد کې لګول. خپل مور د خپل پلار خدمت کول، اسلام خو الله رب العالمین یو ډېر ښکلی دین را لېږلی دی. د مسلمان هره لمحه د الله په عبادت کې تېرېږي، صرف هغه 10-15 منټه نه کوم چې موږ په جومات کې تېرېږو، صرف هغه نه. بله ورځ مسلم شریف کې یو حدیث تېر شو، زمیندار چې کله زمینداره کوي، موږ او تاسو اکثر زمینداران یو، نو زه دې زمیندار وروڼو له خوشخبري ورکوم د نبي علیه السلام د طرف نه. حدیث مبارک کې راغلل کوم زمیندار چې زمینداره کوي او هغه په زمینداره کې کروندې وکړه، د هغې کروندې نه وروسته چې په دې ځمکه کې څه راوختل، ګیا راوختله، چا څاروونه وړه، دا د دې زمیندار دپاره صدقه فی سبیل الله حسابېږي. بوس ترېنه جوړ شو، په څاروو باندې خورئ، دا د ده دپاره صدقه فی سبیل الله حسابېږي. کانټې ترېنه راووتلې، په مخلوقو د الله په مخلوق په څاروو باندې خورئ، د ده دپاره صدقه فی سبیل الله حسابېږي. چې کله دا تریشل یې وکړو او په دې بوسو کې یا د دې تریشل نه دانې ورتاوې شولې او دا میږي راځي او یو یو دانې په مخه کړي ځان له د روغ کال دپاره خوراک تیاري، دا روغ کال چې دا یو یو میږې د زمیندار د پټي نه خوراک کوي، دا د دې زمیندار دپاره انفاق فی سبیل الله او صدقه فی سبیل الله حسابېږي. روغ کال هلته مرغۍ راوچته شوله او په مخوکه کې درنه دانه اوچته کړله او خپلو بچو له یې وړه، د ده دپاره صدقه فی سبیل الله. په لاره باندې تریشل ځي او د ده د پټي د تریشل نه په چاړه کې دانې نښتې دي او په لاره لږې لږې ګرځېږي، چرګان راځي او هغه خوري، د ده دپاره صدقه فی سبیل الله. ډوډۍ ترېنه پخه شي، کور کې خلک خوري، صدقه فی سبیل الله. مسافر له اوباسي صدقه فی سبیل الله، میلمه له اوباسي صدقه فی سبیل الله. الله رب العالمین خو ډېر رحیم او کریم ذات دی. مؤمن مسلمان په یو لمحه او په یو حالت کې الله د خیر نه محروم نه پاتې کوي. زما محترم ورونو، بچې چې د خپل مور او د خپل پلار په خدمت کې پیسې لګوي، دا صدقه فی سبیل الله. سړی چې د خپل بیبي د هغې دپاره ګټه وټه کوي، دا صدقه فی سبیل الله ده. صحابه کرامو کې یو صحابي نبی علیه السلام له راغی، نبی علیه السلام سره سلام وکړو، د هغه دا لاس داسې کلک شوي غوندې کلک شوي، دا خوارېګښ سړی چې نو د ده دا لاس د تبر والو د وجې نه
دې ځای کې غوټې غوټې شوي کلک شوي نو نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي سعد ما لهذا ای سعده د ناسو باندې څه شوي دا خو ډېر کلک نه دي صحابي ورته ویل د الله حبیب زه خو غریب یم فرمایي ورته صحابي ورته فرمایي د الله حبیب زه خو غریب یم په زمینداره مې دلته د کجورو یو باغ کړی دی شاخ تراشي پکې کوم او بخار پکې کوم او زمیندار سړی هم خواري محنت پکې کوم په دې بیلچې چارې وخت باندې مې د لاس کلک شوي دي د دواړو جهانو سردار مبارک ورله لاس را دې خوا کړی دی را دې خوا کړی لاس دی چې زه یې ښکل کړم نبي علیه السلام مبارک ورله لاس ښکل کړی او بیا ورته وفرمایل سعد الله د حلال روزۍ د ګټلو په برکت ستا نوم د جنتیانو په لست کې لیکلی دی الکاسب حبیب الله خلق کسبګرو ته سپک ګوري نو ګوره ورته سپک دا د الله د نظام تقسیم دی یو پلار وي د یو پلار په زامنو کې یو زمینداره کوي بل په سکول کې استاد وي بل ځان له دوکان کولاو کړی وي خو دا د یو پلار نه پیدا دی یو په یو طریقه پیسې ګټي بل په بله طریقه باندې حلاله روزي ګټي نو که دا څوک کسبګر دي که دا څوک پښتانه دي که دا څوک میاګان دي د دې ټولو نیکه دا آدم علیه السلام دی دا د یو پلار نه پیدا دی الله تقسیم کار کړی دی چې ستاسو کارونه پوره کېږي که دا ټول خلک د جایدادونو خاوندان وي بیا به د دې دا نور خدمتونه چا کوه خدمت کوونکي ته سپک مه ګورئ خدمت کوونکي دا د الله رب العالمین دوست دی آدم علیه السلام اولنۍ زمینداره د آدم علیه السلام ایجاد کړې ده بلکې د بار وړلو دپاره وړمبنۍ غواګاډې چې د لرګي په هغه وخت کې ګول چې کوم دی نو دغه یې ورته لګولی و مفسرینو لیکلي دي مفتي شفیق صاحب رحمت الله علیه هغې معارف القرآن کې راغستې دي چې دا د آدم علیه السلام ایجاد دی وروستو ترې ډېر جوړ شو او هغه ډېر اوس نوي نوي تردید او په بره باندې خبره روانه ده آدم علیه السلام زمیندار داود علیه السلام د اوسپنې روزګار به یې کو ألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد الله ورته اوسپنه مسخر کړې وه د هغې نه به یې لوی دیچکي به یې ترېنه جوړول ډالونه به یې ترېنه جوړول او توري به یې ترېنه جوړولې نوح علیه السلام د لرګي په محنت باندې پوهېدلو الله ورته ښودلې وه کښته یې جوړه کړه 3 چټي کښته یې د خپل امت د نجات دپاره د الله د عذاب نه د بچاو دپاره سیلاب کې او په دریاب کې خپل ملګرو ته د نجات ورکولو دپاره 3 چټي کښته یې نوح علیه السلام جوړه کړې قرآن کې ګواه دی واصنع الفلک بأعیننا ووحینا نن چې د چا مخې ته لرګی پروت دی او ترکان دی ته ورته سپک ګورې نوح علیه السلام باره کې دې څه خیال دی آخرت تصور دی اقسام الله تقسیم کړي دي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا اسباب د معیشت الله په خپلو بندګانو کې تقسیم کړي دي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات څوک به مالدار وي پیسې به ورکولی شي او څوک به په صحت باندې تکړه وي مزدوري به کولی شي چا له به فن او هنر ورځي هغه فن هنر به استعمالي او په هغې باندې به دیاړي مزدوري اخلي د هغه کار به هم روان وي د ده کار به هم روان وي او دا نظام کائنات په ټوله چلېږي الله خو بې حکمته دا کائنات نه دي پیدا کړي دا خو د الله په تقسیم اعتراض دی دا زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې یو ډېر غلط رسم چلېږي نو حلال کسب کول حلال کمایي کول دا عبادت دی فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله مونځ چې کله وکئ الله فرمایي ځمکه کې خواره شئ او د حلالې روزۍ د هغې طلب او د هغې تلاش شروع کړئ داسې به نه کښېنئ چې لاس هم په لاسو د پاسه ایښي او وایي چې الله روزي رسان دی دنیا دارالاسباب دی اسباب به استعمالې
الله رب العالمین به نتیجه مرتب کړي او تعالی الله رزق درکړي. نو خپلو بیبیانو له پیسې ګټل، هغوی له خرج خوراک ورکول، دا انفاق فی سبیل الله دی، دا صدقه فی سبیل الله دې کې ثواب دی. د هغوی سره حسن معاشرت او ښه سلوک ورسره کول دې کې ثواب دی. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ته دا سړی وایي یاره جي زما د خولې نه داسې وتلي دي چې دا لور کله ودوم نو د ټولې دنیا نعمتونه به ورسره لېږم. نو مولانا صاحب اوس څه وکړم؟ د علماو ته د سړي ضرورت پېښېږي. دې وجې نه زه دې وروڼو ته وایم د علماو دښمني په سر مه اخلئ، علماو نه نفرت مه کوئ. خو دا ټول مریضان د ډاکټرانو نه بایکاټ شروع کړي نو د ډاکټرانو ته نقصان نشته دی، د مریضانو ته نقصان دی. مریض ډېر محتاج دی د ډاکټر رهنمایۍ ته په علاج کې، شفا ورکوونکی الله دی، خو د ډاکټر ته محتاج دی. نو تاسو سره موبایل کې خامخا د ډاکټر صاحب نمبر یي چې کله لږ تکلیف راشي ډاکټر صاحب یاره داسې مسله راته راغلې ده نو څه وکړم؟ نو موبایل کې یو نمبر د مستند عالم دین هم د ځان سره ساتئ. شرعي مسله درته راشي تپوس ترېنه وکئ، ډاکټر صاحب به ستا د چیک اپ ستا نه فیس واخلي، د سکول استاد صاحب به ستا بچي ته ټیویشن فیس واخلي، خو مولانا صاحب ستا ته د مسلې ښودلو په عوض کې ستا نه فیس درته هم نه غواړي. دا واحده طبقه ده چې دا فی سبیل الله خپل خدمات ورکوي دې امت ته. نو د یو عالم د هغه نمبر د ځان سره خامخا په موبایل کې ساتئ، مستند عالم. په مسلو پسې ګوګل یې مه ګورئ ښه چې په ګوګل باندې سرچ کومه، یوټیوب پسې مه ګورئ ښه، ورنه تاسو ته پته نشته دی. عمدتاً د علماو په شکل و شباهت کې یو سړی به ناست وي د انجینیر میرزا غوندې، پټکې به یې واري، ږیره به یې پرېږي او دنیا کتابونه به یې ځان ته مخې ته ایښي. د ختم نبوت منکر، د صحابه او د تعظیم منکر. تاسو قادیاني څه پېژنئ؟ تاسو د قادیاني عقیده څه پېژنئ چې دا سړی دا د کومې عقیدې خاوند دی؟ د یوټیوب په مسلو باندې او د ګوګل په مسلو باندې یقین مه کوئ. د خپل کلي، د خپلې محلې او د خپلې علاقې د علماو سره مشاورت کوئ. تاسو چېرته د ګوګل په رهنمایۍ باندې خپل علاج کړی؟ کوم یو مریض داسې دی چې هغه وایي زه ناجوړه شومه، ډاکټر ته نه ځمه، هسپتال ته هم نه ځمه، موبایل کې راسره ګوګل شته، زه په دې باندې ګورمه، په ګوګل سرچ کې به ماته وښیي چې د دې فلانکي مرض دپاره دا فلانکی علاج دی. دا هېڅوک نه کوي، نه ډاکټر نه ځي. په ډاکټرانو کې ماهره ډاکټر ګوري چې هغه ښه پوهېږي او ښه تحقیق کولی شي، د ده د دې مرض تشخیص کولی شي. دغه رنګې عالم ته کښېنئ، عالم نه زده کړه کوئ، رسالې مه ګورئ، کتابونه مه مطالعه کوئ. د رسالې او د کتاب په مطالعه باندې انسان حق ته نشي رسېدلی. مونږ او تاسو خو نامونږه یو چې پښتانه یو، په عربۍ نه پوهېږو. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته یو اعرابي، یو باندچي صحابي ورته راځي چې ژبه یې عربي ده او شکایت کوي د یو ملګري نه، د الله حبیبه دا فلانکي صحابي د قرآن کریم دا آیت لوستلی دی، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. چې تاسو په روژه کې خوراک او څښاک کوئ تر سهاره پورې. د سهار نښه دا ده چې د تور او د سپین مزي تاسو د هغې پهچان کولی شئ. نو دې ملګري زما د خپل بالښت د لاندې تور او سپین مزی دا یې دواړه راجمع کړي دي او دا یخي دي. دې خوراک کوي چې سهار داسې رڼا شي چې بهر په غولي کې تور تار د سپین تار نه جدا کېدلی شي، نو دې خوراک بس کړي. دا عربي دی، دا صحابي دی، خو دې د مسلې تپوس نه کوي، په خپله باندې د قرآن د ځان نه معنا فهم کوي. ظاهري معنا د آیت خو دغه وه. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي د دې خیط اسود نه مراد د اسمان د کنارې هغه تور تار دی. ستاسو په کورونو کې د ګندانه تار درنه نه دی مراد، او د دې خیط ابیض نه مراد د اسمان په کناره کې هغه سپینوالی دی چې کله ډېر چاپېره د اسمان کنارې سپینې شي
بهر راخیږي دا ترنه مراد دی او بیا نبی علیه السلام مبارک دی صحابي ته بطور مذاق خبره کوي چې ګوره دا خیط ابیض خو د اسمان سپینه کناره دا خیط اسود دا د اسمان توره کناره او دا دواړه د اسمان کنارې تا د خپل بالښت د لاندې راجمع کړي دي نو فرمایي ورته انک لعریض القفا دا ستا دا سط خو ډېر لوی دی چې د دواړو اسمانونو کنارې درنه د لاندې پرتې نو کو په خپل سټډي باندې چا علم حاصلولی شوی نو دغه صحابي به حاصل کړی نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلم دی صحابه کرام هغه متعلمین دي انما بعثت معلما تعلیم کیږي تدریس کیږي د عربی ژبې قرآن دی خو تفسیر او تشریح یې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله باندې کوي نو چې د نبی علیه السلام ملګري او عرب هغه د قرآن نه په خپل صلاحیت او قابلیت باندې پوهه نشي حاصلولی ما او تا کوم پوجایو چې په تشه سټډي باندې به موږ او تاسو دیني دانشوران جوړ شو سکالران جوړ شو لویه د ازمیښت زمانه ده یو سړی به انجینیر وي نو ټیک ته دی په خپل فن کې ماهر دی بل سړی ډاکټر دی په خپل فن کې ماهر دی مونږ خو دا به مهارت منو خو د انجینیر صاحب دی د قرآن کریم په علومو په معانیو باندې پوهېږي نه چې دی بل ته پړاوي نو بله ورځ یو صاحب درس قرآن کوه نو په درس قرآن کې وي دا کورونه کې چې کوم لوښي زمونږ کره پراته او کالو سره په استعمال کې نه راځي په دې باندې زکات فرض دی انا لله و انا الیه راجعون ولکه چې زه په ډاکټرۍ نه پوهېږم نو ما چېرته میډیکل کیمپ لګولی دی سره د دې نه چې دا پیناډول زه هم پېژنم چې دا د سر د درد لپاره دا هایډرین زه هم پېژنم چې دا د ټوخي لپاره دا انټي الرجیک او انټي بایوټیک دا زه هم پېژنم خو نه دا زما فیلډ نه دی زه په دې کې ماهر نه یم زه د چا د صحت سره لوبې نشم کولی نیم حکیم خطره جان نو نیم ملا خطره ایمان نو ته د خلکو د ایمان سره ولې لوبې کوې چې ته کښېنې او خلکو ته وایې چې په کور کې د ضرورت نه سوا لوښي چا ساتلي وي او کال پرې تېر شي نو زکات پکې فرض کېږي ساده ګوره د زکات لپاره مال نامي کېدل ضروري دي دا د فقه مسلې دي د شریعت مسلې دي چېرته مفتي ته ووایه وایه درس قرآن کوه عالم ته ووایه وایه درس قرآن کوه او زه یو ګیله د خپلو عالمانو وروڼو نه هم کوم دوی زموږ مسجدونه کې زموږ د عام وروڼو ته د قرآن کریم درسونه نه کوي او دا زه دوی ته درخواست کوم ګورئ دا ما ته مخامخ چې څومره ناست وروڼه دي د دې د برکته زما په دې سر پټ کې پروت دی تاسو وایئ ولې خو دې عامو مسلمانانو مدرسو له چندې نه ورکولې ما به علم چېرته حاصله مدرسې له ژمنه دوی ورکوي مدرسې له چنده دوی ورکوي مدرسه کې د استاد د تنخواه بوج په دوی باندې مدرسه کې د بجلۍ د بیل بوج په دوی باندې نو چې دا دومره خیرخواهي دوی وکړله چې نن په دې کورسو باندې څومره علما ناست دي دا ټول زموږ د عامو مسلمانانو وروڼو د تعاون برکت دی د مدرسو سره چې موږ په خپلو مدرسو کې علم حاصل کړی دی نو د دې مسلمانانو وروڼو زما په علم کې دومره حق کم از کم شته دی چې زه د لمانځه نه وروستو 10-15 منټ پورې دې ته شرعي مسایل دا ورته بیان کړم آسان فقهي مسایل بهشت ګوهر دی بهشت زیور دی نور الایضاح ده دا آسان د فقهي کتابونه دي پکار د موږ په خپلو مسجدونو کې د دین طرف شته دی په دې نوجوانه طبقه کې دومره طرف دی د دین خو څه د دوی کمزوري ده او څه زموږ کمزوري ده نه څه ډالۍ لمبې او څه جرمزې خرابې څه تاسو په موږ باعث شوي نه یو څه موږ ناراض شوي یو موږ تاسو ته کېناست شوي نه یو نو تاسو به لږ په ځان کې جستجو او طلب پیدا کړئ او موږ د علما طبقه دا به موږ په ځان کې لږ غوندې ویښوالی پیدا کړو انشاء الله العزیز د دې علماو د دې علومونه به الله رب العالمین دې امت ته لوی خیر او فایده ورته ورسوي
نو امام شافعی صاحب رحمت الله علیه تعالی سره وایي چې ما قسم خوړلی دی چې زه به د خپلې لور له د دنیا ټول نعمتونه په واده کې ملګري کوم او که مې ملګري نه کړل نو زما بیبي دي په ما طلاق. د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي وایي ته قرآن باندې پوهېږي؟ دی ورته وایي او پوهېږم دی لاړ شه د خپلې لور ته د قرآن کریم زده کړه شروع کړه. نو دی ورته وایي صاحب ما ته د مسلې حل وښیه. هغه ورته وایي ته لاړ شه بیا واپس راشه که نه چې د قرآن دې د خپلې لور ته وښیې بیا واپس راشه. دا سړی لاړ شو او ماشوم ته قرآن شروع کړ. اول تا آخر د خپلې لور ته قرآن کریم وښودلو. واپس راغی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ته وایي استاد جي بس هغه شرط مې ستا پوره کړ اوس راته وایي چې کېږي به څه؟ امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل بس اوس درله زه زیری او مبارکي درکومه ستا لور ته چې تا قرآن ورکړو دا د ټولې دنیا د نعمتونو نه بهترین نعمت دی چې د ټولې دنیا نعمتونه یو طرف ته کې او قرآن بل طرف ته کې. قرآن کې دروند دی. دا د دنیا د ټولو قیمتي څیزونو نه زیات قیمتي څیز دی. بس لور ته د قرآن وښودلو دا ورسره ملګری کړه او د خاوند کور ته یې ورولېږه په تا باندې ستا بیبي درته ملاقېږي. نو تاسو ته الله رب العالمین ډېر لوی نعمت در نصیب کړو. 15 حافظان د کوګا په دې کلي باندې د الله رب العالمین ډېر لوی نظر کرم دی. هغې طرف ته مدرسه منځ کې مدرسه دلته مدرسه دې طرف ته مدرسه دې طرف ته مدرسه. الله رب العالمین دې د دې کلي هر کور کې د قرآن کریم حافظ پیدا کړي. او ستاسو مینه ده. ستاسو چې مینه نه وي نو دا بچي خو ستاسو بچي دي. دا خو ستاسو د قرآن سره مینه ده او د دې مینې بدله به الله رب العالمین درکوي. د حافظ قرآن د والدینو دپاره چې کوم بشارت راغلی دی په هغې کې د ټولو نه مضبوط حدیث د سند په اعتبار سره دا دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین به د حافظ قرآن پلار ته د خپل نور نه منور تاج ورپسر کړي. د خپل نور نه دا به د الله نور وي. زمون او ستاسو د انور چې مونږ او تاسو ورته په دې وخت کې سترګې نشو مخامخ کولی. پته درته شته دی دا زمون نه په 15 کروڑ کیلومتر فاصله کې دی. 15 کروڑ کیلومتر فاصله تخمینا اندازتاً ماهرین فلکیات اسټرونومسټ هغوی وایي چې دا په 15 کروڑ کیلومتر فاصله کې دی. د مخلوق نور ته ګوره چې په 15 کروڑ کیلومتر فاصله کې ورته ما ته سترګې نشو برابرولی. د خالق نور به څومره لیکي او خالق وایي زه به د خپل نور نه تاج ستا په سر باندې در په سر کړم. الله رب العالمین دې دغه عظیم نعمت او دولت موږ او تاسو ټولو ته نصیب فرمایي او الله تبارک وتعالی دې د حضرت مولانا صاحب د خدمات په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. کومو ماشومانو چې ناظره ویلې ده دا حفظ ته کښېنوئ او کومو ماشومانو چې حفظ ختم کړلو دا ماشومان دی په روان رمضان شریف کې ځان ته مخې ته کوي. هغه پلار ته زه ډېر زیرېږم چې زمیندار وي او خپل حافظ قرآن زوی پسې شاته نیت وتړي او د رمضان شریف په تراوو کې د خپل زوی نه د قرآن تلاوت کوي. زه وایم دا پلار ډېر خوش قسمته دی. هغه پلار ډېر خوش قسمت دی چې کله د دنیا نه رخصت شي او د جنازې کټ یې پروت وي او خپل سکه زوی د ده نه پیدا د ده د زړه ټوکړه علم یې پرې کړی حفظ یې پرې کړی هغه راشي او د پلار سر ته ودرېږي او د پلار اخرنی خدمت د هغه په جنازه باندې الله اکبر ووایي او جنازه پرې وکړي. زه وایم دا پلار ډېر خوش قسمته دی. خپل زوی یې د دې قابل جوړ کړی چې کم از کم جنازه یې پرې وکړل اخري خدمت یې ورله وکړو. زما محترمو دا بچی به پکارېږي دا اولاد به پکارېږي. الله رب العالمین دې دغه عظیم نعمت او دولت د حفظ او د علم زموږ او ستاسو کورونو ته نصیب وفرمایي. د دې حافظانو پلاران به دلته راغلي ځان سره به یې هارونه راوړي. زه هغې ته دا درخواست کومه چې دا بچي دوی باندې به نظر ساتئ نګراني به پرې کوئ دا بچي درنه خراب نه شي
مونږ ورسره ډېره خواري کړې ده. تاسو ته پته نشته دی چې یو حافظ څومره په ګرانه باندې جوړېږي، چې یو حافظ مو د پلار په قدر حواله کړو چې یوې میاشتې لپاره ورسره خواري وکړه، خدای شته خو دا پلار یې ورته ټینګ شي. دې استاد چې ستا بچي له څومره وخت ورکړی دی، قسم در څخه خورم چې دومره ورته تر اوسه پورې وخت تا ورکړی. ته دې حساب وکړه د ورځې چې یو ګنټه ټایم ورکړي، تا په ورځ کې ګنټه ټایم درته زوی له ورکړی دی، ته ورته مخامخ ناست یې، تا ورسره درته سر خو کړی دی، سوال نه پیدا کېږي. دا 3 کاله کې کم از کم حفظ کېږي. دې علماو ستاسو سره دومره ښېګڼه وکړه، ستاسو په بچو یې دومره خواري وکړله، زموږ دا خواري درنه ضایع لاړه نه شي. او بهتره خبره دا ده چې دا بچي را روان که الله تاسو علم ته داخل کړئ، حفظ به په حفظ پاتې شي، لمونځ او اودس به هم په ټایم باندې کېږي، په ښکلي دیني ماحول کې به د ورځې شپې هم تېرېږي، او چې د قرآن تلاوت دا ورته یاد پاتې شي او علم کوي. نو چې څومره نیکۍ کوي نو د پلار به پکې الله رب العالمین حصه لیکي، د وروڼو او د میندو او د خویندو به پکې الله رب العالمین ثوابونه لیکي. الله رب العالمین دې د دې مدرسو دا خدمات قبول کړي، الله دې د عالمانو دا خدمات قبول کړي، او الله رب العالمین دې ستاسو د بچو دا تلاوتونه دا ستاسو لپاره ذریعه د مغفرت او د نجات جوړه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.